حضور خپل تر عباس رضی الله تعالی عنہ راوغوښت ورته فرمایي ای زما تره تا خوښه ده زه تا ته څه درکړم ای زما تره تا خوښه نه ده چې زه تا ته څه تر عطا کړم ای زما تره تا خوښه نه ده چې زه تا ته څه وبخم یو عمل دی ای زما تره که ته دا کوې دا به ستا د ټولو کارونو کفایي شي او دې په صدقې به الله تا صغیره او کبیره ګناهونه معاف کړي او څه ورته فرمایي ای زما تره که ته نه کېدی شي هره ورځ یې کوه که هره ورځ یې نشې کولی هره هفته یې کوه که په هفته کې یو ځل نشې کولی په میاشتې کې یو ځل کوه که په میاشتې کې یو ځل نشې کولی ای زما تره په کال کې یو ځل کوه او که په کال کې نشې کولی نو په عمر کې خو یې خامخا یو ځل وکړه الحمدلله زموږ دعوت اسلامي چیرته چې اعتکاف کوي نو په تاکو شپو کې هره شپه صلات تسبیح نفل باقاعده ادا کیږي مونږ هم مدین فیضان مدینه کې الحمدلله په تاکو شپو کې صلات تسبیح کوو نو ډیر با برکت عبادت دی ان شاء الله تاسو کاری سے به هم تاسو ته صلات تسبیح خای ان شاء الله کوي خو اعتکاف کې هم کې نه خپل وخت کې متي کې دا یو څو ورځې اوس په خلک بازارونو ته راوځي نفس او شیطان به مونږ راکاږي چې یاره پلانه کارو کا پلانه کارو کا نه 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 ما اصل ګټه ورځې خو اوس تاسو خبرې دا اختر شپه چې موږ په بازار کې تیرو د شپې ته لیلة الجائزه وایي لیلة الانعام د انعام ورکولو شپه الله فرشتې راوغواړي الله فرشتو ته فرمایي ای فرشتو مزدور چې مزدوري وکړي دله څه معاوضه پکار دی وایي یا ربه ملکه بسم الله ای ربه مزدور چې مزدوري وکړي مزدوره چې مزدوري وکړي یا ربه دته مولای کریمه ای عظیم ربه پورا پورا بدل ورکول پکار لږ توجه غواړم لږ دې خوا وګورئ الله فرشتې راغونډې فرمایي ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ په دې رمضان کې خپل الفاظ ورکړو چا ماته عبادت کړی تراویح په صورت کې عام نفل په صورت کې تلاوت په صورت کې اے فرشتو چا ماته سجدې لګولې وي له خپلو سترګو نه اوښکې تویې کړې وي اے فرشتو چا صدقې ورکړې وي چا خیراتونه ورکړې وي چې څنګه یې زه راضي کول غوښتم او راضي کړی ما تاسو ګواه اوسئ فرشتو زه ورنه راضي یم او دا جمله بندګانو چې ماته عبادت کړی دی تاسو ګواه اوسئ دا ټول ما بې حسابه بخښلي دي